څو مسلې هغه د زکات متعلق ذکر کوو. د هغې وجه دا ده چې عام طور باندې مسلمانان وروڼه د رمضان او د روژې په دې میاشت کې زکات ورکوي. یو خو د زکات نصاب هغه څه دی؟ د زکات نصاب 2.50 تولې سپین زر چې د هغې مالیت چا سره وي نو په ده باندې زکات لازم دی. بیا که هغه سامان د تجارت وي او که نقدي وي او که سره سپین وي که څلور واړه وي خو د دې مالیت هغه 2.50 تولې سپینو زرو ته رسي نو په دغه سړي باندې زکات لازم دی. دی به په 100 کې 2.5 روپۍ چې هغه ورکوي، دا زکات دی. نصاب خو دغه دی، ورکوي به چاله هغه چاته به د زکات ادایګي کوي چې څوک د زکات مستحق دی. تفتیش و تلاش به کوي چې یاره دا سړی د زکات مستحق دی او که نه. که تفتیش و تلاش یې ونه کړه همداسې چې هغه ادایګي وکړه او داسې کس ته یې ورکړه چې هغه د زکات مستحق نه نو بیا دی ګناهګار دی، زکات یې نه دی ادا شوی. ده خپله ذمه پوره کړې وي، تفتیش به یې کړی او تحقیق به یې کړی چې دا سړی د زکات مستحق دی او که نه. چې د ده د تفتیش مطابق هغه د زکات مستحق راووت او غور یې که ورله، حقیقت کې بیا هغه نو د خپله ذمه داري خلاصه کړی. خو داسې اندادون چې د زکات ادایګي چې تپوس نه کوي بس هلکه فلاني ځای کې کونډه ده او زکات ورله یوسه، نه کونډه ده خو تحقیق وکړه چې هلکه د زکات مستحق ده او که نه ده. صرف په کونډه کېدو باندې هغه د زکات مستحق نه ګرځي. نو دغه به کوي چې یاره ته تفتیش و تلاش وکړې. بله خبره دا ده چې د زکات ادایګي هغه د اسلامي میاشتو په حساب باندې ده. یو سړی هغه په 1 رمضان باندې صاحب نصاب شو نو چې را روان کال له 1 رمضان راشي نو دی به خپل حساب کتاب وکړي، صاحب نصاب دی نو چې څونه روپۍ ورسره دي نو د هغې زکات په دې ادا کړي. خو دا دی په اسلامي میاشتو په انګریزي تاریخ باندې به زکات نه ورکوي. که انګریزي تاریخ باندې دی زکات ورکوي نو د هغې بیا طریقه ده هغه دا ده چې د اسلامي کال ورځې چې دي نو 3.5 دي 350 نو 350 باندې به 2.5 تقسیم کړي نو چې د هغې نه سره وځي نو هغې له به 365 کې ضرب ورکړي نو په هغه حساب باندې او بیا دې زکات ورکړي. داسې به نه ورکوي، د دې 10 او د دې 11 ورځو اضافي زکات به بیا ورکوي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې زکات هغه مونږ ورکوو نو عام طور باندې خلک چې نو د رمضان میاشت راشي نو بس زکات ورکوي. دی به صاحب نصاب ګرځېدلي په زبرګه کې د رجب په میاشت کې د زکات ادایګي به کوي د رمضان په میاشت کې. دا صحیح طریقه نه ده چې د رجب په میاشت کې صاحب نصاب شي نو همدقه د رجب په میاشت چې کله راله لکه په 10 د رجب باندې صاحب نصاب شي یو سړی نو چې را روان کال له 10 د رجب راشي نو په هغې به دې خپل حساب کتاب وکړي نو چې څومره زکات پرې راځي نو که په هغه ورځو کې ادا کوي او که په رمضان کې ادا کوي هغه بیا د ده خوښه ده. په حساب کتاب به چې نو هغه هم په دقه 10 رجب باندې کوي. بعضې خلک هغه په 10 د رجب باندې صاحب نصاب شوي او دې ادایګي په رمضان کې کوي، حساب کتاب په رمضان کې کوي، اکثر د ده په ذمه باندې زکات باقي پاتې شي. لکه د هغې مثال داسې دی یو سړی هغه په 10 د رجب باندې هغه سره 10 لکه روپۍ دي او د ده د صاحب نصاب کېدو ورځ هم دقه وه او د حساب کتاب په 1 رمضان وکړو نو د سره 8 لکه روپۍ راغلې نو د زکات د 8 لکو روپو ورکړه، د 2 لکو روپو زکات د ده په ذمه باندې باقي پاتې شو. دې د وجې نه تاریخ چې دی نو هغه یاد ساتل. اوس که یو سړی داسې چې هغه ته تاریخ یاد نه دی چېرې زه په کوم ورځ باندې صاحب نصاب ګرځېدلی نو دی به ځان له چې نو سوچ او فکر وکړي چې غالب ګمان یې په کوم ورځ باندې راغی
نو هغه ورځ به بیا مقرر کړي او هر کال به بیا په هغه ورځ باندې حساب کتاب کوي او د هغه زکات ادایګي به په هغه کال باندې کوي. بله دا ده چې زنانه یې هغې سره کالي وي نو د زنانه د کالي زکات هغه په زنانه باندې دی ځکه ملکیت د هغې دی خاوند باندې نشته خو بیا هم که خاوند دې ترېنه ادا کړي نو ادا به شي. یو دویمه دا ده چې زنانه به خپل حساب کتاب کوي یا به خاوند ته وایي چې ما له حساب کتاب وکړه ما سره سونه ده ما سره کالی دی دا په 100 روپۍ خرڅېږي د هغه قیمت فروخت د هغې حساب وکړه که ما سره چې نو دا نصاب ته رسي چې زه چې نو زکات ورکړم یا ته چې نو زما په ځای باندې زکات ورکړه. که زکات دا نه ادا کوي نو دا زنانه چې نو دا ګنهګاره ده او د دې نه د دې د وجې نه د دې د مال تباه کېدی شي. حدیث مبارک کې راځي چې د کم مال سره د زکات مال ګډ شو دغه مال به تباه کېږي. د هغې یو صورت دا هم ذکر کوي چې د مال نه سړی زکات نه ادا کوي نو د ده د مال سره د زکات مال هغه ګډ شو او چې دا ګډ شو نو د دې د وجې نه د مال د تباه کېدو خطره ده. دې د وجې نه د زکات د ادایګۍ چې هغه اهتمام پکار دی. په دې باندې نه خلاصېږي چې یاره ما سره خو کالی دی او نقد را سره نشته نو دا به زه څه کوم زکات به د کوم ځای نه ورکوم کالی دې خرڅ کړي زکات دې ورکړي قرض دې راولي زکات دې ورکړي هغې له بیا لږې لږې ورکوي. بله دا هم ده زکات کې خو دا ضروري نه چې په طور مثال تا باندې 10,000 زکات دی نو ټول موس ورکړه نه بس لږ لږ ورکوه میاشت کې سرته ورسوه 2 میاشتې کې سرته ورسوه خو زکات ادا کړه نو چې لږ لږ ورکوې نه خو په دغه طریقه باندې ادا کېږي 500 نن ورکړه 500 10 ورځې پس ورکړه 500 چې میاشت پس ورکړه په دې طریقه به زکات ادا شي. ځان سره حساب کتاب کولی که ځان سره دغه بانه چې هغه په دې کې نه صحیح کېږي نو د دې څیزونو خیال ساتل پکار دی.